أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورة بقرة 182 نمبر آیت. دی آیت کې الله تعالی خاص خطاب کړی د مؤمنانو ته. مخکینی آیاتونو کې عام خطاب ټول انسانانو ته او ټول انسانانو ته دعوت د اسلام او د ایمان. دلته کې مؤمنانو ته خاص دعوت ته د دې چې کوم څه زونه الله تعالی حلال کړی دي نو هغه به تاسو حلال ګڼئ او خورئ به او صحیح استعمال به کوئ او د هغې شکر به وباسئ. او کوم څه زونه چې حرام دي د هغې نه به ځان ساتئ، نه به استعمالوئ. او چې کوم الله حرام کړی دي تاسو به د خپل طرف نه حلالوئ نه. عقایدو کې د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت دا دی چې یو څیز حلالول هغې ته حلال ویل، یا یو څیز حرامول چې دا به حرام وي. دا صفت د الله تعالی د مخلوق داسې دا اختیارات نشته دي. او چې کله څوک مخلوق له دا اختیارات ورکوي دا شرک، دا ناجایز. نورو ځایونو کې به بیا وروسته په واس کې راشي چې الله تعالی د هغه خلکو یهودیانو باره کې ویلي وو چې دوی د خپلو علماو نه د ارباب علماو نه یې خدایان جوړ کړي دي. نو د هغوی عالمان او مشران راغلل او نبي علیه السلام ته یې وویل چې موږ ته خو صبورې چا خدایان نه دي ویلي. نو تاسو په قرآن کې څنګه دا حکم نازل شو؟ نبي علیه السلام ورته ویل د خدایي په صفتونو کې یو دا دی چې یو څیز الله حرام کړی چې دا به حرامولو او د حلالولو مالک وي، او تاسو به د خپلو کسانو ته یو حرام حلال کړو هغې به حلال نه ګڼو. نو هغې ویل داسې خو وایه چې یو حرام به ده ورته حلال ووایه نو هغه به حلال ګڼو، او چې حلال ته به حرام ووایه نو حرام به یې ګڼو. دا کار مونږ کړی دی خپله مرضۍ باندې. نو نبي علیه السلام ورته وویل دا صفت د الله تعالی د چې کله مخلوق را ورکړي نو داسې شوله کې چې خدایي نسبت یې ورته کړی نو حرام شو. نو دې ځای کې رد شو په شرک فعلي کې، په تشریعي نظام کې په شرک فعلي کې چې هغه حلالول او حرامول دي صفت د الله تعالی د مخلوق کې خپل کار ولري خپلې ګوتې پکې ووایي. په دې مسله باندې هم اتفاق دی چې کم څیزونه چې حرام شوي دي او الله تعالی حرام کړي دي، که ټول خلک راجمع شي د هغې دپاره اصول او قوانین وټاکي چې دا د حلال شي نه حلالېږي، او دلته کې د شرکي فعلي کېږي، انسان د اسلام نه بهر کېږي. او کوم څیز چې حرام کړی دی نه حلالېږي نه په دې سره، او کوم چې حلال کړی دی نه حرامېږي په دې سره نه. او که چا دا کار وکړه نو دا د اسلام نه بهر کېږي. دا متفقه عقیده ده. دې ځای کې د شرک فعلي نه نفي وشوله چې تاسو په دې نه ځان ساتئ. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، کلو خورئ من طیبات ما، د پاکو هغو نه رزقناکم الله وایي چې موږ درکړي دي. واشکروا لله، شکر وباسئ خاص د الله تعالی. کم نعمتونه تاسو ملاو شوي دي په دې کې خاص د الله تعالی شکر وباسئ، او نسبت یې بل چاته مه کوئ چې دا د پلاني کمالو او د پلانکي عقلمندي او د هغه دا صفت او هغه صفت او که داسې نه وي موږ به اوس داسې نه وي. نه، دا خبره نه ده چې کوم څه الله تعالی درکوي نو څوک یې مخه نشي نیولی، او چې کوم څه نه درکوي نو څوک یې درکولی نشي. نبي علیه السلام په دعاګانو کې ویل اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. الله په کوم څه چې ته راکوې نو څوک یې منع کولی نشي، او چې څوک یې کم نه راکوې نو څوک یې راکولی نشي. نو په دې ټولو څیزونو کې چې کوم تا ته الله تعالی درکړي دي خاص الله تعالی شکر به وباسئ، نسبت به بل چاته نه کوي چې دا د پلاني کمال او د پلاني قصه وه. او که پلان کې نه وي نو ته موږ داسې داسې روان وي، که پلان کې چې راغی بیا موږ داسې داسې شو. دا خبره نشته دی، بلکې دا ټول انتظامات او ټول اوامر او احکام د اسمانونو نه بره نه کېږي. او شکر به هم د الله تعالی وباسئ. ان کنتم ایاه تعبدون، په شرط کې تاسو دی الله لره بندګي کوونکي. که ته الله تعالی بندګان یې نو دا کار به کوئ چې شکر به وباسئ. که تاسو بندګي نه منئ نو بیا د نه ګیله نشته دی، به تاسو امر نشته چې شکر یې وباسئ. ان کنتم ایاه تعبدون کې اشاره ده دې خبرې ته چې د مسلمانۍ سره دا ټکي لازمي ده چې د الله تعالی احسان به مني، او د بېدینۍ او د بېایمانۍ سره دا ټکي ضروري دی چې دا کس په احسان من نه احسان به نه مني. نو ګیله خلک د مؤمنانو نه، ګیله د مؤمنانو نه کېږي، ګیله د کافرانو نه نه وي. کوم چې سوچه باغیان دي د اسلام هېڅ اصول قایل نه دي، هغې ته به څوک وایي چې شکر وباسئ. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. دې ځکه کې محرمات ذکر کیږي هغه څیزونه چې الله تعالی حرام کړی دي.
څلور سيزونو ذکر دی دا الله تعالی حرام کړی دی دا مطابقه حرام دي د مخکې نه بش آسماني دین کې هم دغه څه حرام را چلی دی د وسه پوری د آدم علیه السلام د وخت نه راواله هم دغه څنګه کې حرام را چلی دی نو دې سيزونو ته حلال دا سيزونه حلال ول چا په وینا باندې دا شرک فعلی دی دا سره په مسلمان نه ایواز دا نه چې ګناګار دی ګناګار نو دا په مسلمان نه او سره د سکارو کې اینه وځي حرام نه ده خدا سره دا منی چې حرام ده بس حرام کار مې وکړ دا ګناګار خدا سره وایي چې نه دا حلال ده تانکی ماته ویل چې وېس کو چې هغه کله چې خبره وکړي نو بیا لازمي ده سره بسکینو نو ودې ټیم کې دا سره د اسلام نه بهر شو کافر ځکه دا حرام چیزو د بل چا په وینا باندې د حلال وګاڼو او دا کسب بدل الله او مخلوق ته ملاوي دا شر مردار خنزیر دی او د دې سره متصل الله تعالی هغه هم ذکر کړي و ما اوهل به لغیر الله هغه چې پاغي باندې आवाज شوی بغیر د نوم د الله تعالی دي کې ځنې علماء راي دا د دې نه مراد نظر لغیر الله دی مراد دی چې د الله د نوم نه بغیر سره د بل چا په نوم باندې او څه زومني شرک پلان کې کار وشر د پلان کې په نوم په پلان کې شخیرات کوم دته نظر ویل کېږي او دا شکل د الله تعالی د نوم نه بغیر نظر چې عبادت کوي د الله د نوم نه بغیر شي د بشر کې راځي شرک په علی کې راځي اوس د کوم څه چې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر شو دغه څه د سي حرام دی او د سي مردار دی لکه څنګه چې مایته مردار حرامه ده کوم ثابت په خپل امر شي حرامي خوراکي حرامي نو دغه شان هغه څه چې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې منل شي هغه دغه شان کې مردار دی اینم دغه شان کې د خنزیرم دغه شان کې دی یعنی د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر منل او دغه خنزیر او دغه شان اینا او دغه شان کې مردار دا ټول یو شی دی بلکې هیڅ فرق نشته نو هغه خلکو له ډیر احتیاط وکړ د جګړه ځګینو کې دربارونه دی ولویل قبرونه دی مستقیل لنګری چلیږي او د خلکو حالات عقیدی حالات ډیر زیات خراب دي او کم دیګونه چې باندې قبرونه په خواږه هغه ځګینو کې ډیر احتیاط وکړ د خوراکونو ته ورغل نه دی وکړ د عام خوراکونه نه د حرام خوراکونه نه جایز خوراکونه ځینې علماء راي دا چې نه مراد نظر لغیر الله د کوم نظر ومنل شي او ځینې علماء راي دا چې د اوهل نه مراد ذبح مراد ده چې کوم څه د الله تعالی د نوم نه بغیر ذبح شي نو هم حرام دی دا هم اتفاقی مسله ده چې قربانی د عبادت دی او څه الاول د غلط هم د عبادت دی قربانی ده او قربانی په عبادت کې راځي او دغه عبادت چې د غیر الله په نوم باندې شي د بل چا په نوم باندې شي نو دا سره هم مشرک شو د اسلام نه بهر شو او دا کوم څه چې حلال کړي دا هم مردار دي خوراکي د څه ناجایز دي لکه خنزیر یې نور مردار او چونکه باندې آیات کې عموم دي او اثر په آیاتونو کې او په احکامو کې عامواله خاصواله نه نو بده وجه ته اولانې معنی ته واقع څه چې نظر لغیر الله دي واقع باغی کې ذبح امر شي او نور شي په امر شي نو دا ټیک معنی ده یعنی آیات کې عموم دي چې کوم څه د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل څه په نوم نظر شي خو که دغه ژوند سره سيزي سروي خو که دغه پیسي دی بونه خوراکونه دغه ټول سيزونه پکې هم رالو او دغه شان هغه څه چې هغه د علالول سروي او سره د الله تعالی د نوم بغیر د بل چانو په یاد کې دغه ټول پکې شامل شو دا ټول حرام دي مردار دي خوراکي ناجایز دي مؤمنانو لپاره او چې دا کار کوي هغه د اسلام نه بهر شمار دي مسلمان نه دي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليه دا د ضرورت او احتیاج خبره د کړه کله سخت مجبور شي بل الله ته ورګش یو استراری حالت دی یو د بغاوت حالت دی یو بل د عادت جوړولو حالت دی نو حالت استراری مجبوری حالت تمانی استور رها سوچ محتاج کړش احتیاج بری طریقه باندې دی چې سره د ولګي نه مړکیږي بل هیڅ شی د ملاویږي نه صرف مردار په پرتا ده چې ساره په خپل مرشوي دی او چا لال کړي نه دا دی یا خنزیر جامونده شو مړ یا یینه پرتا ده او یینه ورسره باس راشي ټول یینه حرام نه دمن مسبوحا بلځکه د سورې انعام کې به باس راشي نو کوم چې دم مسبوحات روانه یینه دا هم حرام ده نو دا غیر ته ملاوي شو ولا یا اگر نظر لغیر الله ورته ملاوي شو او دا سړی دولګي نه مړکیږي نو د دومره خوړلې شي چې ژوندې پاتې شي او هغه ځګین ته ځان ورته چې کوم ځګین ته د غواړي او ځان بچ کور غواړي دونه ته خوړلې شي دې ټیم کې دا سره ګناګار نه لري او دا مکمل بری استراری حالت به صورت دی چې د ظالمانو په لاس باندې ورشي وغه ما مردار په زور باندې خوري نو په زور باندې چې تمانه دغه څه نه وخړل هم ته ګناګار نه یې ته مجبورای او دا حکم کې داخل نشو به حراموالي حکم کې داخل نشو دا لپاره دا ټیم کې حرام نشو استراری حالت مجبورای حالت
غیر باغ بغیر د بغاوت کولونه بغاوت دي ته ویل کیږي چې سړی وایي چې یاره زه پکې د حلال او حرام پکې چاره وستلی زه پکې اډول شته دی نو دا اوس بغاوت دی نو په دې بغاوت سره حلالېږي نه یا سړی داسې کار وکړي چې آسماني دین او شریعت کې دننه یو خاص څیز باندې ګوته کېږي چې یاره دا مرداره پکې حلاله ده یا پکې دا اینه حلاله ده یا پکې دا د خنزیر غوښه حلاله ده یا پکې نظر لغیر الله حلال دی نو آسماني احکامو کې د ځان نه حلالوال کول دا بغاوت دی د شریعت نه بغاوت دا خو اسلام نه د بهر کېدلو اندازه ده او دې ټیم کې دا ته حلالېږي نه دا هم جرم دی دا زیاتې دی ولا عادل او نه بس زیاتې کوونکی زیاتې دي ته وایي چې سړی د یو اضطراري حالت کې ګیر شوی دی مجبوري حالت یا د کافرانو د لاس به زور دی چې ته به خامخا دې څیزونه نه خوري او یا د داسې حالاتو کې دی چې د مړ کېدو په حالاتو کې دی خو دته چا وویل چې په دې مجبوري حالات کې تعالی جایز ده چې خوړی شي او دې داسې کار وکړي چې خستې په ځان موړ کې بیخي او د هغې نه بعد ځان له بوجۍ کې بار کې کوتم دي نو دا وځه زیاتې وکړو دا کار نه و پکار دله دومره خوراک پکار و صرف خپل ځګر ته ځان ورسوي او دومره زیاتې پکې پکار نه و یا دومره ماړه خېټه باندې خوراک وکړي چې بالکل ځان موړ کې ښه د ولګي د مرګ نه بچ کېږي دا خبره خو یقیني ده اوس دې لګیا د خو مزېدارې سکې د جوړې اسې خوند ته پورته کوي دا زیاتې دا کار هم حرام دی داسې باندې کوي دې پر صرف دومره صورت کې وخوري چې بس دې خارج ژوندې پاتې شي پر منځ ته ځان ورسوي او په دې حالاتو کې دې ګناهګار نه دی فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه نشته په دې باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخون کې او رحم کوونکی دی مجبور خلک پیژني الله تعالی بخي او رحم باندې کوي او دې ته نه غوسه کوي